जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह खुदाई खिदमतगार पेशावर मेट्रोपॉलिटन के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िली सालार नवाब अली सुबज़ई अपने टीम के हमरा मौजूद रहें और लोगों से चंदा और मुख्तलिफ़ अशिया इकट्ठे करते रहें। चंदा चिरागले सैलाबुना दी गिर पके गुलुना दी गिर पके गुलुना अल्लाह मुबखा इखलास कवई चंदा कवई वचवई चंदा चिरागले सैलाबुना दी गिर पके गुलुना दी गिर पके गुलुना अल्लाह मुबखा चंदा कवई रसवात पुनीर बाजवाड़ टोपे गंगाफ د سیلاب ځپلو لپاره کیمپ لګېدلی دی د خدای خدمتګار ارګنایزیشن د سټي میټروپولیټن د طرفه او اخلاص کوئ چې سره وسه کېږي کیمپ ته رارسوئ. الله مبخه او دغه اسف اقبال یوسفزی صاحب را سره ولاړ دی. نن موږ په غریب آباد واټ کې خپل مهمه امدادي مهم موږ پیله آغاز د غریب آباد نه وکړو او دې کې زما د پارټۍ د ملګري چې زموږ ډېر زیات مدد وکړو. زه دا وایم چې زموږ مشر ښاغلي امل ولی خان دا حکم کړی دی چې تاسو کوم ځای کې تاسو د خپلو غم ځپلو د باجوړ د ثوابه د ګندف د لواړي د بونیر او د باجوړ متاثرینو لپاره امدادي کیمپونه ولګوي او هغې امداد لپاره ولې چې هغوی غریبان ډېر ځپلي شوي دي، هم د هغوی املاک تباه شو، هم یې ځاني نقصان وشو، په کې قیمتي انسانان شهیدان شو، نو د هغوی مدد په موږ باندې فرض دی. دې لپاره موږ دلته دا کیمپ لګولی دی. اپیل څه کوئ عوامو؟ موږ عوامو ته دا وایو چې زموږ پښتنو دا موږ باندې دا خلک وایي چې دا عذاب دی، دا الله پاک نه، الله پاک په چا باندې عذاب نه راولي، هغه آفت راولي، خو آفت د انسان د لاسه یې. نن موږ ګورو چې تیر حکومتونو ځنګلات بالکل دغه شان ووال چې نن سبا په هغو غرونو کې یو بوټی نشته دی، بیا هغې نه ګټې قیمتي ګټې ترې راوتوږلې، نو هغه صرف خاورو او کاڼي پاتې شو، چې په هغې باندې لږ باران وشي هغه راپرېوځي لاندې آبادیانو ته راشي. نو نن دا څومره نقصان چې دی د دې زموږ صوبایي او مرکزي اسټبلیشمنټ د دې ذموار دی، ولې چې هغې ډېر سترګې پټې کړې دي. بین الاقوام اقوام متحده او نور انساني حقوق ادارو دوی ته ویلي چې په پاکستان کې به موسمیاتي تبدیلي راځي، لیکن دوی اوسه پورې اوده وو، دوی هېڅ د هغې مخنیوی ونه کړو. اوس جناب موږ دوی نه دا اپیل کوو د مرکزي حکومت نه، د اسټبلیشمنټ نه، د صوبایي حکومت نه چې مهرباني وکړه په بین الاقوام پورې د دې پښتنو غم ځپلو چې یو کور نه 10 او 15 مړي وتې دي د هغې امداد وکړي. بله خبره دغه ده چې موږ هغې ته موږ خوراک زموږ پښتنو ډېره لویه جذبه وه، خوراک یې مو رسولو، جامې ورته ورسولې، هر یو امداد یې ورته ورکړو، موږ ورته په بالا امداد مو د هغه وکړو، خو هغې د کنسټرکشن دویم دور د هغې روان دی چې هغې یې تباه شوې املاک هغې ته جوړ کړي. نو دا په وړه سطح نه کېږي، دا به په لویه سطح باندې کېږي. نو هغې لپاره د باقي کمیټۍ جوړې شي او هغې کې د زموږ نمایندګان کېنولی شي چې خورد برد نه شي او دغه پیسې حکومتي ادارې ونه خوري او په دې السلام علیکم ټول وروڼو ته، السلام علیکم ټول وروڼو ته زما د خولې دا خواست دی او دا پیسې چې کومې ما وخوري دا دې لپاره نه چې موږ ځان شو کوو، د دې لپاره چې خلکو کې یو جذبه پیدا شي چې د خلکو سره جي سکول غواړي جي او دا ضروري جي د خپل ځان لپاره دا داسې نه چې موږ دوی سره کوو، دا داسې چې موږ ځان سره کوو، دا شی به موږ راغلی دی، دا به موږ چتو یو خبره زموږ سره راغله. نن دا کیمپ لګولې د خدای خدمتګارو او د کم بونیر او د ټوپې ثوابې د باجوړ کې چې کم سیلاب راغلی دی د هغې لپاره موږ چنده غونډو د میټروپولیټن ارګنایزیشن پېښور د طرف نه. په دې لړ کې موږ چې دی نو د خپلو د مشرانو د هدایت مطابق دا کار کیمپ لګولی دی او انشاءالله مزید به موږ کوشش کوو چې زیاده سے زیاده چنده جمع کړو او دې متاثرینو ته ولیږو.